هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. سورة آل عمران شروع مخکې آیت کې الله رب العزت مخکې آیتونو کې دلایل د وحدانیت ذکر کړي وو، نو همدارنګه مخکې آیت کې یو دلیل عقلي ذکر کړه په دې طریقې سره چې کسه دغه انسان چې پیداویږي اول ابتدا د پیدایش واخله د مور کوم مراحل دي هغه کې شروع چې کله وشي نو هغه جن هغه د ټول پیدایش څوک کولی شي د صرف یک یو ذات یې کولی شي نور څوک یې نشي کولی. او د نن آیات کې الله رب العزت قرآن کریم آیتونه په دوه قسمو باندې هغه ذکر کوي. یو آیتونه چې هغه محکم آیتونه دي، مطلب د محکم دا چې هغه معنا او مقصد مراد ظاهر وي. ظاهر آیات کې څه وي بس هغه شان دی معنا او مقصد مراد وي. او دویم هغه دی چې هغه متشابهات وي، یعنی داسې آیتونه وي چې هغه معنا او مقصد مراد پټ وي. لکه مثال دی قرآن کریم کې موجود دی شي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لك سورة آل عمران کے سورة رحمان کے اللہ رب العزت فرمائی ودا ټول دنیا سره مخلوق هر څه فنا شي صرف یک یو رب مقصد دا وفاد شي. نو دې معنی څه مراد او څه مقصد دی الله رب العزت څه د جسم نه پاک دی منزات دی جسم مشتانه دی. نو بیا څه مقصد شو؟ نو دې ته شي متشابهات متشابه آیات دی معنا او مقصد مراد الله تعالی چاته نه وی خیره بس څنګه آیات کې بس هغه شان دی باندې ایمان راوړل باقی اخر د دې کیفیت تاسو کول به دا ګناه دی ګناه کې رسی لکه بل کې رسی یاد الله سره تعالی لاس څنګه دی بس کما یلیک بشانه دا تعالی شان سره مناسب درشن مختی درشن لاس دی لکه قرآن کریم آیاتونو کې ذکر دی بس درشن ایمان راوړل په دې باندې. او بیا ودی چې دغه متشابهات آیتونو ذکر کول او درې قرآن کریم کې مثالونو ذکر کول دی معنا مقصد څه دی؟ علماء کرام د دې آیات کې ډېر لوی او بحث کوي. بیا د ځان ته مسایل دي ګڼو کې خو مختصر دا چې دوه قسم آیتونه دي، یو متشابه او بل محکم دي. متشابه آیات څرنګه دي بس دا راوړی دی او همدارنګه دې دپاره راوړی چې په دې باندې انداشه ایمان راوړل چې کوم مؤمنین خلک دي هغه په دې باندې بس دوی ایمان دي چې الله تعالی ذکر کړی دی بیان کړی دی پیغمبر باندې نازل کړی دی بس همداشه مور باندې ایمان دی. او دویم هغه آیتونه چې هغه معنا مقصد واضح وي ظاهر وي لکه د مخکې آیت کې چې ان الله لا یخفى علیه شیء فی الارض ولا فی السماء دا الله تعالی علم دوره پراخه علم دی چې ځمکې اسمانونو کې یو ځای کې ونه څه پټ نه دي، هغه ذرې برابر وي که ذرې نه وړې وي او که لوی څه انتهایی نه وي خو دا ټول الله تعالی ته معلوم دي. د الله تعالی علم نه ذرې برابر هم ورته شی نشته دی. دې ته محکم آیات یلی شي. هو الذي انزل عليك الكتاب، دا الله ذات انزل عليك الكتاب نزل کړی دی پتا باندې کتاب منه آیات محکمات، بعض د قرآن کریم نه داسې آیتونه دي چې هغه محکم دي یعنی ظاهر معنی او مقصد مراد ولې چې هغه معنا او مقصد ظاهر وي. هن ام الکتاب، دا اصل د کتاب ولدي. دویم قسم اخر متشابهات، دویم هغه چې هغه معنا او مقصد مراد پټ وي. فاما الذين في قلوبهم زيغ، نو زر پسې خلک هم ذکر کوي چې خلک هم دوه قسمه دي. یو هغه خلک دي فاما الذين في قلوبهم زيغ، هغه خلک چې هغه په زړونو کې کوږوالی مرض وي، مطلب د چې خلک وي چې هغو کې فتنه او فساد کافر خلک وي، یا په ظاهر باندې مسلمان وي خو پټ طرف ته د کفر طرف ته مایل وي، یا داسې مسلمان خلک وي خو هغه شرکیاتو او بدعاتو طرف ته مایل وي، مطلب چې زړه کې شرک موجود وي یا بدعات وي یا رسومات وي. نو فیتبعون ما تشابه منه،
پسې کېږي چې یاره الله تعالی دا ذکر کړی دی چې فیبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام دې څه معنا شو او څه مقصد یې شو ید الله دې څه شو او څه معنا شو به دغو آیتونو پسې ولګېږي مقصد یې څه وي ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله یو مقصد یې دا وي چې یاره فتنه خوره کړي په دې خلکو کې شر خور کې په دې خلکو کې دې دپاره چې دا خلک چې دي دا غلط تفسیر ورته وکړي غلط مقصد بیان کړي په خپله هم ګمراه وي او نور خلک هم ګمراه کړي او دویم دا ابتغاء تأویله د آیات معنا او مقصد الټا کړي دې دپاره چې خلک په شرکیاتو پسې یا بدعاتو پسې روان کړي په خپله باندې مشرک وي یا بدعتي وي او نور خلک هم ځان سره په دې کې ملګري کړي وما يعلم تاويله الا الله خدا خبره یاد وساته دا کوم آیتونه دي متشابه آیتونه دي یا دوته متشابه یعنی چې کوم ابتدا سورتونو کې حروف مقطعات وي د دې معنی او مقصد مراد باندې څوک نه پوهیږي مګر صرف الله تعالی پوهیږي والراسخون فی العلم دویم قسم ذکر کوي خلق چاہا مضبوط بھی پہ علم کی یقولون راسخین فی العلم مضبوط علم کی خلق چا تقویدور خلق بھی او دویم خلق چاہا توحید عقیده وروی عقیده دیوی چی اللہ تعالی نکی مخلوق نکی یقولون دا خبر کئی چا آمنا بیہی مو پدی بندی ایمان دے کل من عند ربنا دا ټول د الله تعالی طرف نه دي بس دا خلک کامیاب دي چې کوم آیات معنا او مقصد پټ وي بس یې د موږ باندې ایمان دي او الله تعالی طرف نه نازل شوی دي نو خلک چې مضبوط وي په علم کې یا دا مطلب په علم کې مضبوط راسخون فی العلم چې کومې خبرې تا علم وشو یاره حرام کار نه راوکړه دا جایز نه دی دی باندې الله تعالی خفه کېږي پردې حق چې دا حرام دی تو علم کی دا خبر راوړنه باندې باندې عمل وکړي دي شي راسخین فی العلم او دا خلک دا خبره کوي چې یقولون آمنا به مو په دې باندې ایمان دې چې کل من عند ربنا دا ټول د الله تعالی طرف نه دي وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه کوي مگر خلک چې عقلمند خلک وي مقصد دی جیدا شو کوم خلق څه کوئی خلق وی د آیاتو ته بیان شي یا بل څه دینی مسله بیان شي به دوی په دې باندې ایمان راوړي او قبول کی چیرې د الله تعالی طرف نه دی حکم خلق گمراه یا خلق نصیحت نه کوي